ستاسو شهادت چې دا داسې اټومیټیکلی دوی ګوري که نه حکومت خو آلات لګولي دي کیمرې لګولي دي مختلف څیزونه باندې ګوري هغې معلوموي که نه ستاسو شهادتونه بیخي په اسانه کېږي که نه تاسو هم دغه آلات او دغه سره موجود دي دې سوال له م راتلمه چې هلته حکومت اعلان وکړي چې سبا مثلا میاشت بعد روژه را روانه ده ټیک ته ځي او زموږ د غرونو خلک خو بیا موږ ته خو ډېر مشکلات دي موږ ته داسې پته نه لګي که ته خو بیا هم ټیکي تاسو اعلان وکړئ چې یاره روژه ده ټیک ته سبا به روژه نیسئ حکومت اعلان وکړي چې روژه نشته زموږ خلک به په دغې ټیم کې څه کوي ستاسو به مني او که نه حکومت پسې به ځي حکومت د فیصلې نه انحراف کول دا شریعت خلاف نه دي اوس خو لا خلاص نه دی که نه اصل خبرې نه خو بیا تختې ما زه غواړم د تختې لفظ نه سپورټ کوئ د مولانا فضلالرحمن صاحب وجه څه ده ولې سپورټ کوئ د هغې خو ډېر خلک خلاف دی بعضې داسې خلک دي چې هغې باندې مختلف قسم کرپشن الزامات دي اوسې دي اوسې دي تاسو یې سپورټ ولې کوئ څه ولې چونکې ستاسو خپله کمیټي ده زونل کمیټي او تاسو د هغې باقاعده صدر یې او هغه د ډېر وخت نه را روانه ده د هغې حوالې سره که تپوس ونه کوم دا به زیاتوي دا راته ووایه چې دغه کمیټۍ بنیاد چا کېښوده او د کوم وخت نه دا را روانه ده ګورئ جي یو خو ستاسو د دغه خبرې وضاحت به وکړم نه زونل پکې شته دی او نه کمیټي پکې شته دی دا یو مسنون طریقې سره د علما کرامو یو عمل دی د 1825 نه په دغه مسجد کې دی صحیح ده جی قاسم علي خان کې نو 1825 تقریبا چې دی هغه 200 کاله برابرېږي که نه نو د مغلو د دور نه دی مخکې نه همدغه سلسله وه چې د دې سیمې علما به مسجد کې یو ځای شو او چونکې دا لوی مسجد او مشران علما به دلته یو ځای کېدل نو چا به میاشت ولیده نو هغوی به راغلل شهادت به یې تېر کړه که د شریعت په ضابطه باندې به پوره و هغوی به قبول کړو اعلان به یې وکړو او که د شریعت په ضابطه باندې پوره نه و نو نه به یې قبلولو نو هماغه سلسله چې دا هغه بلا انقطاع چې د هغه وخت نه اوسه پورې را روانه ده نو زموږ هلته کمیټي ومیټي نشته خو بس په دغه شپه باندې علما کرام راغونډ شي څوک چې ټولو د مشر عالم یې هغه منځ کې کښېني باقي کشران ورسره چاپېره کښېني که چا میاشت لیدلي وي د هغه شهادت واوري که د شریعت په دفعاتو باندې برابر یې قبوله کړي او که نه نو بس نه کوي ستاسو شهادت چې دا داسې اټومیټیکلی دوی ګوري که نه حکومت خو آلات لګولي دي کیمرې لګولي دي مختلف څیزونه باندې ګوري هغې معلوموي که نه ستاسو شهادتونه بیخي په اسانه کېږي که نه تاسو هم دغه آلات او دغه سره موجود دي خبره داسې ده جي چې مونږ رویت بصري باندې که نه جي نکډ آی سره چې کم کس لیدلي که نه د هغه کوو چې شهادت قبلو او دا دوی چې کوم خبره کوي چې یاره آلاتو سره او داسې و هغسې خو بس دا ټول نمایشي کار دی د حکومتونو کارونه هسې اکثر چې دی هغه نمایشي وي که نه جي اوس خبره داسې ده اوس که یو سړي دوربین لګولی دی او هغه وایي چې ما نه ده لیدلی او داسې علما صلحا او باشره کسان او د شریعت د ګواه د قبولیت لپاره چې کوم معیار دی په هغه باندې معیار باندې پوره خلک چې وایي چې موږ لیدلی ده نو اوس به څه شي ته ترجیح ورکوي دې سوال له م راتلمه چې هلته حکومت اعلان وکړي چې سبا مثلا میاشت بعد روژه را روانه ده ټیک ته ځي او زموږ د غرونو خلک خو بیا موږ ته خو ډېر مشکلات دي موږ ته داسې پته نه لګي که ته خو بیا هم ټیکي تاسو اعلان وکړئ چې یاره روژه ده ټیک ته سبا به روژه نیسئ حکومت اعلان وکړي چې روژه نشته زموږ خلک به په دغې ټیم کې څه کوي ستاسو به مني او که نه حکومت پسې به ځي دا ما ته ووایه چې ستاسو خلک چې دي ته چې د دیني معاملاتو کې څومره ضرورت پیښیږي که نکاح ده که طلاق دی که بیو دي که معاملات دي که مړی ژوندی دی او که فتوی پکار وي چا په حکم باندې عمل کوي دغه خبره ستاسو ټیک ته علماو پسې به ځو بېشک خپلې سیمې علماو باندې نو د دې سیمې علماو ته دا پکار دي چې ترغیب ورکي خپلو د عوام الناس ته خپلو د مقتدیانو ته چې بی کم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه را ژوندی کول غواړي هغه متروک کړی شوی دی هغه یو کمیټې ته یا دغه دوربینونو ته هغه پاتې کړی شوی دی دا سنت دا دی چې کله یو کم 10 ورځې پوره شي نو دا 10مه شپې ته چې دی تاسو د میاشت کتو کوشش کوئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی په صحیح سته کې دا د قرآن دا د میاشت لیدو دپاره یو کم 10 روایات راغلی دي چې میاشت وګورئ نو روژه ونیسئ میاشت وګورئ نو افطار وکړئ نو کله دا ترغیب ورکول شروع کړي علما کرام کومو ځایو کې چې مسایل عوام الناس به اهتمام کوي که چا میاشت ولیده هم وله اجر میلاویږي او که چا میاشت ونه لیده هم ورته اجر میلاویږي او چې چا ولیده نو بیا به هغه په دوربین باندې چې دی یا د ټي وي په سکرین باندې به اعتماد نه کوي او یا په خپلو سترګو باندې د حکومت د فیصلې نه انحراف کول دا شریعت خلاف نه دي ګورئ خبره داسې ده اوس دا علما ناست دي خبره ډېره اوږده ده که نه جي د اطاعت دپاره 3 معیار الله موږ ته ښودلي دي اطاعت دپاره
تابعدارۍ لپاره درې معیارات چې دي هغه الله پاک موږ ته ښودلي د الله اطاعت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او د اولو الامر اطاعت. صحیح ده جی. الله اطاعت چې دی هغه ذاتی هم دی او مطلقه هم دی. هر حال کې به د الله فرمانبرداري کوي او د ذات مبارک د الله فرمانبرداري به کوي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت چې دی هغه مطلقه خو دی چې هر حال کې به د هغه اطاعت او فرمانبرداري به کوي، خو د هغوی اطاعت ذاتي نه دی. او ستاسو په ذهن کې دا خبره را نه شي چې دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام مبارک کم شو. نه، چې ذاتي نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام الله پاک نور هم اوچت که. څنګه یې اوچت که؟ الله ارشاد فرمایي ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو پس تحقیق چې دی د الله اطاعت کړی دی. صحیح دی. ټایم مې تاسو ډېر اخري تپوس کوم. دا اخري تپوس خو لا خلاص نه دی که نه، اصل خبرې نه کو بیا تختې. معذرت غواړم د تختې لفظ نه. نو عرض مې دا کو چې ګورئ د الله اطاعت او د الله رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت چې دی دا غیر مشروط دی. او اطاعت د اولو الامر چې دی، اولو الامر څوک دي؟ دا حکمرانان دي. څوک دي؟ د علما دي. څوک دي؟ د فقها دي. څوک دي؟ دا پلار دی. څوک دي؟ د ادارو مشران دي. اوس د دې اطاعت چې دی دا مشروط دی. څنګه مشروط دی؟ شرط ته شرط دا دی که چیرې د حکم د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم سره موافق وي نو منی به. سمع هم شته د شریعت اصطلاحات کې او اصطلاح کې او طاعت هم شته. او که د وینا چې دا د حکم چې دی د الله او د الله د رسول حکم خلاف وي نو نه سمع شته نه طاعت شته نه اورېدل شته نه منل شته. اخري تپوس کوم. ټایم تاسو ما ډېر واغسته. تاسو خپل تقریر کې مو وی او که نور هم داسې دلته علما کرام راشي مخکې به سیاست په منبر نه کېده، اوس باقاعده طور د هغې کمپین په منبر هم چلیږي. د جمعیت علما اسلام تاسو سپورټ کوئ د مولانا فضل الرحمن صاحب، وجه څه ده؟ ولې سپورټ کوئ؟ د هغې خو ډېر خلک خلاف دی، بعضې داسې خلک دي چې هغې باندې مختلف قسم کرپشن الزامات دي او څه دي او څه دي. تاسو یې سپورټ ولې کوئ؟ څه وجه ده؟ دین د وجې. اصل خبره دا ده چې دا دین کې تقسیمات خلک کوي که نه. الله پاک کامل دین را لېږلی دی او سیاست یو اهمترین شعبه د دین ده. او زه په خپله چې د جمعیت علما اسلام د صوبې سرحد د مجلس شورا ممبر یم. په خپل اراده لرئ چې سیټ ورته وکنه؟ نه جی نه. او انتخابي سیاست کې چې دی هغه حصه نه لرم. ډېر کرته چې دی هغه ماته وینام کړې شوې ده، خو هغې سره بیا زموږ دا کار پاتې کېږي. ډېره شکریه. قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې. تفصیلي ټیب مفتي صاحب موږ له راکړه. ډېره مننه کوم. ډېره شکریه. خپل کوربه چې په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي. ربي الله پامه.